زمون دا روان نسل زمون عزتمندو که مونږ او تاسو دی باندې لږ غور او فکر وکړو نو ډېر د خطراتو سره او ډېر د ګمراهۍ آلات او اسباب او کم دریاب زمون عزتمندو جوړ شوی دی د این د دې د بچ کولو دا یو ذریعہ د زمون عزتمندو ورنه که مونږ او تاسو د دې خپل را روان نسل تعلق دا د علماء کرام سره او د بزرگان دین او د نیکانو صالحانو سره جوړ نکو زموږ عزتمندو نو تاسو سره ودا کور کی وی مخکې خو بچرته کې د گمراهۍ زیته بتک هغه وخت مشکل مو او دارنګ وخت به وختنن تاسو سره پاکي پکټ کې بچي ناسي موبایل او نیټ کولو کړي زموږ عزتمندو دا موبایل او نیټ باندې چې درکمه پورې ده د خپل عقیدې نه خبر خپل نظریې نه خبر خپل دین او مذهب نه خبر زموږ عزتمندو نو پسپینه جامه کې دارنګ یو مهنت او یو سعی او یو کوشش شروع دی چې زموږ عزتمندو دا روان نسل زیات تر هغه خلک چې د علماء کرام سره نیکانو صالحو سره د ای تعلق نشته دی هغه دغه فتنو شکار کیږي زموږ عزتمندو نو دغه نه د بچاو د پاره زموږ عزتمندو انتهایی ګوره اوس ډیره ضروری ده مخکې خو به د علماء نیکانو او د دین سره ز تعلق نو یو سړی به مونږ کو نو کم سے کم کنه کار به نه کو نو عقیده خو به محفوظ وو مسلمانی او دین خو به هغه محفوظ وو چرته نیک اعمالو کې کمی شي د الله رحم دی الله به ورته هغه د غي معافي او درگذرو کې او کده دې فتنو د عقیده هغه د خرابېدلو شکار وګرځیدل زموږ عزتمندو نو دا د دنیا او د آخرت کې بلکې دا روان نسل دا غیم د دین او د اسلام او د مسلمانانو د لری کېدلو یو سبب او ذریعہ ده نو دې محافل ته دا ډېر افسوس دی نن زموږ عزتمندو دون لوی غټ کله او دا رنګ هغه صرف واړه د شمار یو څو کسان دا زموږ استادو د دې خبرې دلیل دی چې زموږ استادو دین او هغه علماء نیکانو سره دا تعلق او مینه محبت کم دی ورنه یعنی په کار دا و چې زموږ عزتمندو دا زه اوس هغه ډک وی ډېر هغه مینه محبت سره او د خوشحالۍ یو نظاری وی زموږ عزتمندو نو دا تعلق زموږ د دې سره تعلق جوړول دا ډېر زیات ضروری او لازمی دی زموږ عزتمندو علماء کرام چې کوم سعی او مهنت کوي دا صرف د الله د رضا لپاره او د خپل یو ذمہواری ادا کولو لپاره هغه کوي ځکه چې زموږ او تاسو باندې دا فریضه ده د ختم نبوت چې کوم علي زلی کیږي نو د ختم نبوت معنی او مقصد هم دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخیری پیغمبر دی تر قیامت او بل پیغمبر ناراضي او کچا داوا کنو دا به کذاب دي دروغجن بوي خدغه د ختم نبوت اصل مقصد زموږ عزتمندو هغه دا دی چې موږ او تاسو هغه دین په خپل باندې هم په دین باندې چلیدل دي نور خلقم په دین باندې هغه راوستل دي قران خپل مزد کول دي نور تم خودل دي ځکه خود دوړ جهان سردار صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلم بهترین بتاسو کې هغه خلق دي قران زده کی او نور خلق ته هغه خی نو دا بهترین خلق دي دا یو ذمہواری د زموږ عزتمندو یوازې د ثواب کار نه دی دغه ذمہواری کې موږ او تاسو ټول ځان هغه شامل کو او دغه ذمہواری کې شامل اولو د پاره د علماء سره دای سپلې سپمول دغه دا سره محبت دای تعلق تاسو به یو نوم اوري حدیث مبارکو کې هغه څوک هغه تعلیم دکینی فضیل اعمال مورن عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو صحابی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دله چې الله جل شانه کوم علم او فقاهت ورکړو نو دا علم او فقاهت دا ډیر کم او حضرات او صحابه کرام ته دا نصیب شویو او د دې د وجه نه دا ورته حاصل شوی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نږدې تعلق داغه خدمت کی حاضری صاحب النعلین
او صاحب الحسیر لقب دل ورکړی شو چې حضور مبارک د سفلو د نبی علیہ السلام د بسترې د پوزکیو د جانمات او د نبی علیہ السلام د اودس د مسواک انتظام دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ کولو دارنګه انس ابن مالک رضی الله عنه نه اکثر مونږ دغه روایت اورو الله یو ډیر لوی هغه عالم دغه نه جوړ کړو او دغه وجم دا و چې نبی علیہ السلام خدمت کې لس کاله دا خدمت کړو او د نبی علیہ السلام د وړوکوالي نه نو یو لوی خیر او د نبی علیہ السلام دعاګانې دغه شامل حال وي دارنګه ابو هريره رضی الله عنه په هر دور کې مونږ تاسو ګورو چې د علم سونه علم لوی الله ورکړي دي او د علم خدمت کړي دي نو د علماء او د بزرګانو د خپل مشرو او اساتذه کرامو دای د خدماتو د وجنه الله جل شانه دغه مقام او مرتبه ته رسول دي زمي عزتمندو علماء کرام لیلی علماء کرام را روان دي بیانات پوري ان شاء الله غي وړي خان د سره هغه ذکر کوي خو زمي عزتمندو یو عرض دا هغه تاسو نه دي کچرته کې مونږ خپل بچي دا نیکانو صالحا جوړول غواړو دا علماء کرام جوړول غواړو دا حفاظ جوړول غواړو نو د علماء کرامو خدمت دا په ځان باندې لازم کو د عالم سره مینا محبت دا په ځان لازم کو بیا ته ګوره چې ستا په خاندان کې او ستا په کور کې او تانه الله د علم کار اخلي او کنالي حاجی عبدالوهاب صاحب نور الله مرقده هغه فرمایل ویل چې څوک د علماء سره مینا محبت ساتي د علماء سره تعلق ساتي د علماء کرامو خدمت کوي نو الله جل شانو بخپل دی عالم کوي او کدی عالم نشي د اولاد کې الله علماء پیدا کوي د خاندان او د نسب دا د علم نه الله نه خالی کوي نو کومه تاسو غواړو زمي عزتمندو چې زمو او دا هر انسان غواړي هر انسان غواړي زما بچي دې نیکی که په خپل بد بیو کار رنګوي خو بچي خلک نیک غواړي نو د بچي د نیک جوړولو د پاره موږ او تاسو د نیکانو سره مینه ساتو د نیکانو سره محبت ساتو او د نیکانو خدمت دا خپل سعادت ګڼوي باندې ودای احسان نه ګڼو بلکې دا په ځان باندې احسان درو غنو چې الله مان د عالم خدمت علی الله مان د عالم سپله سمول خدمت علی یعنی دا د بل شنم نو دا د الله جل شانو یو احسان او خېګړه په ځان باندې وګڼو ان شاء الله د علماء کرام سره خپل تعلق محبت او دای خدمت دا ان شاء الله تر مرګه پورې ان شاء الله ټول کو الله دې په دې لږ خبرو د عمل کولو توفیق راکړي هاذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.